أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. नए दर्स के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत यूनुस पारा नंबर 11 रुको नंबर 5 आयात नंबर 41 42 43 44 सलोर आयातों चलेनो आगा बवेले की नमक की आयात के चलेनो आगा तेर शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वे स्तारब चलेनो आगा पर पसाद का उनको बांधी खपुहा दे नो हालते मंगवेलु पसाद चे संग ज़ाहिरी माली जिस्मानी तावान चालो वरकोल दगित वेले की द कशांति द अल्लाह हुक्म न मनल द अल्लाह चैन द हुक्म ना फरमानी कोल द हुजूर द तरीक़े खिलाफ कोल दा हम फसाद फिल अर्ज़ के जैन आगा शामिल दे ज़का जे दगी पहुँचा बाने बिया द अल्लाह जल्ल जलालुहु द गज़ाब और द आज़ाब पैसली च देनु आगा राज़ी नवज़दे आयात की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम त अल्लाह जल्ल जलालुहु वे कदी चरते तास्त दरोजन के तास्त द दरोग निस्बत वकी यानी द दे दुमर दलाइल बावजूद हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुई त बयान कोल द कुरान पाक द हक़ानियत द टोल उशलो और दी द दे बावजूद ब्या हम वही कि द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द हक़ पैगम्बर न रहे और या तासु तचने नो आगा द कुरान त निस्बत के ची द तासु द अखपल जान न जुड़ करे रहे फ़कुल नो पस्तास वर्त उली अमली वलकुम अमलकुम जमा द पार जमा अमल दे और स्तासु द पार स्तासु अमल दे ले अमली वलकुम अमलकुम यानी जमा जुज पकम अमल यम जुबदाकुम उसका जमा अमल चले नो आगा खवी नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द तरफ और मात पदिबाने अजर सवाब मिलाएगी और स्तासु अमल का खवी तास्तो मिलाएगी खुगरे का ख नहीं नो ब्या बस्तासु द पारस तासु द अमल वबाल हम तास्तो मिलाएगी अजाब में चले नो आगा बे हम ब्या तासु तो मिलाएगी अंतुम बरीऊन मिम्मा अअमलु व अना बरीउम मिम्मा तामलून तासु चले नो आगा बरी आगा सन चिकम अमल जुकोमा और जुचने नो आगा बरीम द आगे न चिकम तासु कोई स्तासु द दगे अमल जो न काइले मा नजो स्तासु द दगे अमल चने नो आगा मरस्त कोमा मात जे नो आगा स्तासु द दगे अमल न चने नो आगा बराअत ऐलान सको उस देसे क्यों गो रही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नो आगा पैगंबर ऐलान वको खमंगा तासु ते जने नो आगा तर द क़यामत पूरे यो सबक राको چې د इंसान په ذمه لاول دادي چې د بل ته جنه نو هغه دعوت ورکړي داغه ته خونه وخی پوهی چې نو هغه کی خو که چرته دې نه کوي نو بیا دغه نه اورستو کدا انسان د الله یو داسې نافرمانی واضح صریح نافرمانی کې چې نو هغه مبتلا نو بیا دغه کس نه چې نو هغه بایکاټ کولای شي دی بیا دغه کس نه د خپل براءت نو هغه اعلان کولای شي برابر خبر د من کان و من اين کان کدا خپل وی کپر دیوی کنيز دیوی او کلری نو دې په دین د پاره چلے نو هغه کول شي د حدیث مبارکه کې هم راځي ترمذی چې نو هغه جلد ثانی روایت دی هغه مفهوم نه دی الله پیغمبر فرمای من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله وانكح لله فقد استكمل ایمانه کم انسان چې نو د الله د رضا د پاره چاله چې نو هغه سور کوي نو دا هم د الله د رضا لپاره خپل نوم نخان یا چې نو خپل رشتہ داری قصې دا پکې نه ګوري که چاته منع کوي نو دا هم د الله لپاره کوي چې سره محبت او تعلق ساتي نو دا محبت او تعلق هم د الله لپاره ساتي او کله چې سره چې نو نفرت او بغض ساتي نو دغه نفرت هم د الله لپاره کوي الله لپاره نفرت په کولو مقصد دا دی چې دی ورته نو هغه دین وای او الله د الله حکم ورته بیانې د پیغمبر طریقو ته خي او داغه روګردانی کې داغه چې نو هغه نه کوي که شانتي او د په دی باندې داغه نه چې نو ځان خپه کی داغه سره اورانه کی چې ته د الله او د الله د رسول نافرمانه زما سره بچي نو هغه تعلق نه ساتي زوی وی لور وی خور وی رور وی خزه وی خاون ني هر څوک چې دی نو هغه نو چې په دغه طریقې وکړل وان که حلله
او نکاح چې نو هغه هم صرف او صرف د الله د پاره کو. الله د پاره نکاح کولو مقصد دا نه. حدیث مبارکه کې چې نو هغه د نکاح د جنې چې نو هغه د کېدل سلور چې نو هغه سورته ذکر کړي. صحیح مسلم روایت دغه مفهوم دا دی انسان چې نو هغه د ښځې سره نکاح کوي نو د هغې د مال د وجې نه کوي، د حسب نسب د وجې نه چې نو هغه کوي، د حسن د وجې نه کوي او د دین د وجې نه کوي. بیا د الله پیغمبر وایي فاصبر بذات الدین تربت یدک، دین له چې نو هغه پکې ترجیح ورکا، ستا لاس چې نو هغه د ککړ شي تا د خدای پوه کړي. مونږ اکثر چاته وایي که نه تا د خدای پوه کړي، د خبرې باندې غور. نو د الله پیغمبر وایي چې د څلور وجونه خلک کوي خو به دې کې چې نو هغه د ټولو نه سره فهرست ترجیح چې نو هغه به د څه په اعتبار سره ورکوي؟ د دین په اعتبار سره. نو د نکاح چې نو هغه هم د الله د پاره وکړي، د دین ته چې نو هغه مقدم کړي، رسم رواج او بیا چې نو هغه پیسې مالداري غریبي حسب نسب کسې چې نو هغه ورسته کی اصل ترجیح چې نو هغه دین باندې ورکی. الله پیغمبر وایي د انسان امچانو ایمان دا کامل شولو. نو ځکه الله وایي وانا بریء مما تعملون، تاسو ورته پیغمبر زه تاسو دغه عمل نه بیا چې نو هغه بیزار یم، د دې دغه عمل نو بیا د براءت اعلان کی. او بنی اسرائیل نو مخکې چې نو هغه غالبا نو هغه سورته مائده یا سوره انعام کې چې نو هغه تیر شي هم ورو چې بنی اسرائیل باندې عذاب هم دغه وجه نه راغله چې دوی به خلک د ګناه نه منع کړل او بیا چې کله د هغوی منع نه شول نو سباله به بیا دوی د هغوی سره قشانتي ناست ول، یو ځای به سره خوراک سکاک کولو، یو ځای به سره چې نو هغه ناست پاسته چې نو هغه کوله تعلق به وسره قشانتي ساتو. نو ځکه دی الله پاک شادوګان او خنزیران چې نو هغه جوړ کړ. نو چې کله خلاف شرع چلےږي نو تو بیا دغه نه د برات اعلان کی. ومنهم من يستمعون اليك، علاوه ځینې دوی کې داسې نه چې هغه غوږ دی تا ته غوږ یې ته نیولی وي. اوس آیت دی دا غوږ د سره پاره دی. نو بعضې حضرات چې هغه لکه تفسیر ذخیرة الجنان چې هغه ذکر کړی دی د دوی دا غوږ چې هغه به په طور د اعتراض ولو، د لپاره به چې نو هغه ناس ولو، د لپاره به چې نو حضور مجلس اختیارولو چې داسې یو خبره چې نو هغه وشي چې په هغې باندې موږ په دین اسلام او په نبي رسول الله باندې اعتراض وکړو. ځکه الله رب العزت خو د هغوی د بتانو تشبیه چې نو هغه په عدم منفعت کې چې دوی پیدا نشي ورکولی، دفع مضرت کې چې دوی اچانک چې نو هغه مصیبت او تکلیف لري کولی نشي، مختلف مثالونه ورکړي. کله الله رب العزت وایي چې نو هغې مثال چې نو هغه په شان د ماشي دی، کله الله رب العزت وایي چې نو هغه که دوی دا ټول چې نو هغه ان الذین تدعون من دون الله، هغه چې تاسو د الله نه چې نو ما سوا رابلی دوی چې نه لا یخلقوا ذبابا لو اجتمعوا له، که دوی دا ټول راجمع شي دوی یو مچ قدرې چې نو هغه نشي پیدا کولی. کله الله پاک سورت عنکبوت کې وایي چې نو هغه دوی چې کم کسان رابلی د دې مثال چې نو هغه عنکبوت دی د جولا دی، ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، او په کورونو کې د ټولو نه کمزوری کور چې نو هغه د جولا وي. نو مختلف نو دوی دا د خدای کلام دی او په دې کې دی نو هغه د دې خصیص شیزونو ذکر دی. نو الله وی دوی به تا ته غوږ ښودلو او کله به د دې د غوږ ښودل دا اسې بری نام ولو د زړه نه مې چې نو هغه نه ول ناسو. لکه اوس هم تاسو وګورئ قرآن همیشه یا چې نو نیک مجلس همیشه هغه انسان له چې نو هغه فایده ورکوي چې کوم انسان د طلب په نیت باندې کینی. دغه یې د عربو مشهور محوره ده من طلب وجد، چا چې نو هغه طلب وکړو دی به هغه نعمت چې نو هغه شیز هر شیز طلب چې وکړو دی به هغه مومي. دا چې نو هغه ده. نو دوی به چې نو هغه غوږ ښودلو خو اسې ظاهري زړه چې نو هغه به ورته نه و. نو دې وجې نه اوس هم وګورئ دنیا چې نو هغه واس کېږي، جمعې په ورځ کېږي، په قبر کې کېږي، په ختم کې کېږي، درس کېږي، تعلیم کېږي، خو مونږ د هیڅ نه ټیسټ چې نو هغه نه شولو. مونږ هغه چې څنګه چې نو په اوله ورځ وو دقه شانته چې نو هغه په آخرنۍ ورځ هم یو. وجه نو وجه دا ده چې ظاهر کې چې نو هغه غوږ هم ښودلی، ګورو هم او هر څه کو، خو د زړه په هغه طلب چې نو هغه د اوسه پورې نه ناست یو، نه مو چې نو هغه خپل زړه ځان د هغې ته محتاج ګڼلی او دغې باندې کینو. نو ځکه الله وایي منهم من یستمعون الیک، ځینې دوی نه هغه دي چې تاسو ته غوږ چې نو هغه نیسي. نو الله وایي افانت تسمع الصم، آیا تو چې نو کڼو ته اورول کولی شي؟ کونډ ته چې نو هغه چا اورول کړي دي؟ نشي کولی. نو کم سړی چې نو هغه د زړه په طلب سره نه کینی، گویا الله پاک د هغه تشبیه چې نو هغه په کونډ سره ورکړه. نو کونډ څنګه چې کونډ نه پوهېږي فایده ورته نشي کېدی، نو داسې هغه کس چې اوري خو طلب چې نو هغه د هدایت نه لري، نو د مثال چې نو هغه به کونډ دی ولو کانوا لا یعقلون، اگر که دوی چې نو عقل نه لري. ومنهم من ینظر الیک،
او ځینې چې نو هغه دی چې تاسو ته ګوري یعنی د په ظاهر نظر خناس هم دی مجلس تاسو سره مخامخ کیږي هم تاسو حلیه مبارک ومني تاسو صورت مبارک چې نو هغه هم نه تاسو سره چې هغه روبرو مخامخ کېدی هم شي مخامخ کیږي هم خو زړه چې نو هغه د بل طرف ته دی زړه میلان چې نو هغه نشته زړه میلان چې نو هغه بل طرف ته دی نو الله داغه تشبیه ورکړه پړون سره نو ډون ته چا چې نو لار خو دلی ده ډون چې نو هغه لار نه مومي نو دسه هغه کس چې د حق د طلب د پاره چې نو هغه نه الله وې دا سره چې نو هغه په مثال دړون دی اف انت تهدي العميه آیات وړاندو ته چې نو لار خو دلی شي ولو كانوا لا يبصرون اگر کدی چې نو هغه نه ویني بیا الله رب العزت وی ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون حضور علیه الصلاۃ والسلام به د انتها درجه چې نو هغه چاهت ولو چې بس جوړ به داخله چې نو هغه کامیابیږي سو جوړ به داخله چې نو هغه ایمان راوړي بس جوړ به داخله چې نو د الله د رحمت چې نو هغه مستحق کیږي هر وخت به د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره د غم او فکر چې نو هغه ولو نو الله رب العزت په دې آیاتونو کې حضور له تسلی ورکړل ستاسو په ذمه هغه رسول دی اوس دې چې نو هغه هدایت قبلې یا نه نو ګوره دې د الله سره کوي دوی په خپل ځانونو باندې چې نو هغه ظلم کوي او ظلم چې نو څنګه په خپل ځان کوي نو دوی کې الله رب العزت د هدایت او د هدایت د قبلولو د دین اسلام راوړلو د الله د حکم د منلو د پیغمبر د طریقې چې نو هغه پوره کولو دغه استعداد پکې الله رب العزت خو دی خو دی وس دغه استعداد چې نو هغه په خپل ځای کوي لکه څنګه حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر معصوم چې نو هغه پیدا کیږي نو د اسلام په فطرت باندې استعداد باندې پیدا کیږي هر معصوم دغه د استعداد موجود وي چې د دین حق چې نو هغه قبول کړي خو بیا ورسته دغه انسان خپل دغه استعداد دغه صلاحیت نو هغه په خپل ځای کې نو چې کله دغه استعداد او صلاحیت نو هغه ځای کې نو د بل چا نقصان نه کې خپل نقصان وکي مثال په تور کې وړو کې د پسکوړ کواله کې چې نو هغه اونرو مس کولای شي دینی تعلیم هم کولای شي دنیوي تعلیم چې نو هغه هم کولای شي خو کده دغه وخت کې دا ونه کې او دغه استعداد چې ولکم الله پاک ځای ورکړه دی هغه ځای کې نو بلکې د مور پلار قصور نه قصور د ماشوم په خپل دغه استعداد ځای کړي نو ځکه الله وی الله د هدایت اسباب پیدا کړو پیغمبران را لېږلو آسماني چې نو هغه کتابونه را لېږلو صحیفې را لېږلې دوی ته ټیم په ټیم ترغیب چې نو الله ورکړی دی کائنات پیدا کړي غور فکر وکړي الله به پیژني خو دې دغه استعداد په خپل چې نو هغه ځای کو نو ځکه الله وی ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن خلک چې نو هغه په خپل ځان په خپل چې نو هغه ظلم کوي الله دې موږ دغه نه محفوظ او مانون کړي وَإِن كَذَّبُوكَ کچری دوی دروجن غنیتا فقل لی نو تو ورته وای زما د پاره د عمل زما عمل ولکم او تاسو د پاره عملکم تاسو عمل دی اف انتم بریئون تاسو چې نو بری مما د اغسن عمل چې زی کوم وانا بریء مما تعملون او زه بریم لا اغسن چې تاسو کوي ومنهم او زنی د دوی نه من اغه څوک دی یستمعون الیک چې نسیتا افا انت تسمع الصم بس آیت او رولشی کنوتا ولو كانوا لا يعقلون اگر کدوی عقل نلری ومنهم او زنی ددوین من آغنی ینظرو چی گوری الیک تاتا افا انت تهدی العمیه نو آیت وڑندو تا خودلشی لار ولو كانوا لا يبصرون اگر کدوی نئینی ان الله بشک الله پاک لا یظلم الناس ظلم نکی په خلق باندې شیئا حسهم ذره برابر ولكن الناس لیکن خلق انفسهم بخپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي